پاکستان بمقابله نیوزیلینډ غټه دوره ملګرو الحمدلله نیوزیلینډ را روان دی پاکستان ته په دغه دوره کې به ملګرو 15 T20 او 15 ون ډے لوبیږي د T20 دپاره چې کوم کلاړیان سلیکټ شوي دي ملګرو نو هغه خو تاسو سره د سیټ کې ښکاري خو تاسو هم په کمنټس کې خپل ټیم سلیکټ کړئ چې څوک پکار دي په دغه T20 چې کوم سیریز دی او دا را سره هم شریک کړئ چې دې کې کوم داسې کلاړي دی چې هغه نو پکار په دې سکواډ کې زما خو چې څومره خیال دی ملګرو نو شان مقصود تاسو پرفارمنس کتلی دی په PSL کې هم او چې کومه دوره تیره شوه په هغې کې هم د شان مقصود په ځای باندې به ملګرو یو بل داسې کلاړي اغوستی وی چې هغې ته د ټیم ضرورت دی ځکه ملګرو چې نن سبا ډېر غټ باس روان دی په 2 کسانو باندې هغه څوک دی ملګرو جنید خان او احمد شهزاد وایي چې په ما پسې سپورټ نشته زما سپارش نشته نو د دې وجې زه نظر انداز شوم جنید خان هم تاسو کتلی دی ملګرو چې د پاکستان کرکټ ټیم بهترین بالر دی ولې دغه 2 کسان نه سلیکټ کیږي هغه هم موږ سره په کمنټس کې شریک کړي چې آیا احمد شهزاد او جنید خان پکار دی او کنه چې کوم ټیم دی ملګرو 15 چې کوم کسان دي نو هغه سلیکټ شو خو په دې 15 کې به ملګرو صرف اور صرف 11 کسان میدان ته کوزیږي په هغه 11 کسانو کې به ملګرو څوک وي نو زما چې څومره خیال دی ملګرو په بالرانو کې به ډېر سخته مقابله وي چې څوک به سلیکټ کیږي ځکه ملګرو نسیم شاه حارث رؤوف شهنشاه آفریدي زمان خان او ډینجرمین احسان الله هم دی اوس به ګورو ملګرو چې کوم هغه تیز بالران دي چې پاکستان په ټیم کې به لوبیږي حارث رؤوف شهنشاه آفریدي دا خو کنفرم دي ملګرو او نسیم شاه وایي دا خو کنفرم دي چې دوی به خامخا لوبیږي ځکه چې د پاکستان ډېر غټ ډیپینډ وي په دغه تیزو بالرانو باندې خو احسان الله څنګه چې ویلي وو چې ما ته د نیوزیلینډ خلاف موقع میلاو شي نو زه به بهترین پرفارمنس کوم نو احسان الله به یو ځل بیا بهترین پرفارمنس کوي او ټول پښتانه او ټول پاکستانیان به د هغه د پرفارمنس نه خوشحالیږي بیټینګ کې ملګرو څنګه چې د افغانستان سره سیریز په هغې کې تاسو ته ما ویلي ملګرو چې دا د دې نوي کلاړیانو سره چانس دی چې دوی خپل ځان مخکې بوزي نو په هغې کې ملګرو تاسو ته ما ویلي چې سایم ایوب او زمان خان او احسان الله او محمد حارث دا چې کوم کلاړیان دي نو دوی به مخکې ځي ځکه چې د دوی پرفارمنس ډېر بهترین دی نو اوس تاسو ووایه ملګرو چې اوپننګ به څوک کوي سایم ایوب محمد حارث که بابر اعظم او محمد رضوان ځکه ملګرو چې بابر اعظم او رضوان چې کله نه په ټیم کې برابر شوي دي نو هغوی اوپننګ کوي او دغه اوپننګ جوړي چې کومه ده نو هغه چاله نه ورکوي نو بابر اعظم او رضوان اوپننګ کوي نو آیا تاسو څه وایې چې سایم ایوب او محمد حارث اوپننګ له پکار دی او کنه د شاداب حوالې سره هم دا خبر راتله چې شاداب به وایس کیپټني چې کومه ده هغه به د شاداب نه اغوستی کیږي خو لا فلحال برقرار دی شاداب ملګرو وایس کیپټن دی او کنګ بابر اعظم ملګرو د ټیم سربراهي کوي څنګه چې تاسو کتلی شئ چې ټول پاکستانیان د دې ورځې په انتظار او د دې وخت په انتظار چې بابر اعظم به یو ځل بیا مونږه په پچ کې څنګه ګورو نو الحمدلله بابر اعظم یو ځل بیا راغلی هغه به کپتاني کوي خو د بابر اعظم دپاره هم یو کړه امتحان دی ځکه چې ټول هغه کلاړیان سلیکټ شوي دي ماشاءالله هغه به هم دا سوچ کوي چې کم یو له دمه ورکم او کم یو ولوبم نو دا سیریز به ډېر زیات بهترین وي ځکه چې دا غټ سیریز د پاکستان دپاره هم ډېرې زیاتې خوشحالۍ راوړي یو غټ سیریز کېدو والا دی د نیوزیلینډ دوره د پاکستان ته دا هغه نیوزیلینډ ټیم دی ملګرو چې د میچ نه لږ ساعت مخکې تلي وو چېرې دلته د سیکیورټۍ سیسټم خراب دی خو هغوی وکتل چې PSL هم الحمدلله ډېر په سکون باندې وشو د هغې نه بعد انګلینډ ټیم هم راغلی و هغوی هم په سکون باندې ګیم وکړو د نیوزیلینډ والا هغه خپله غلطي تسلیم کړه چې زموږ نه ډېره غټه غلطي شوې وه نو د هغې د وجې نیوزیلینډ اوس پاکستان ته په یو غټې دوره باندې را روان دی نو انشاءالله العزیز چې دا د پاکستان دپاره ډېر زیات د خوشحالۍ خبر دی تاسو وایئ ملګرو کمنټس کې موږ سره خپله رایې لازمي شریک کړئ خو ګوره ټیم به سلیکټ کوئ ستاسو کوم هغه 11 کسان خوښ دي ملګرو چې هغه دی T20 دغه میچ ولوبئ هغه را سره لازمي په کمنټس کې شریک کړئ چېرته هم یې الله خاد آباد او خوشحاله سات اخر کې وواز پاکستان زنده باد مسلمان زنده باد تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی وي د لوی الله پام